أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 1 منگویلیو حروف هجا صحیح شوا. په سبق نمبر 3 کې بیا منگویلیو مخارج الحروف چې هر حرف د کم ځای نه ادا کیږي صحیح ده. بیا په سبق نمبر 5 کې منگویلیو حرکات زبر زیر پیش تسوي حرکات وي. بیا پای کې لومبه سبق چې د پروت زبر چې پروت زبر به څنګه ویلی شي، بیا د الف نه والا تر د یا پورې منګوي، بیا مشکل حرفونه وي، بیا د هغې نه وروسته چې دی منګه ورسره مشق وکړو صحیح شوه. نو پرون منګه پروت زیر ویلیو صحیح ده. نو پروت زیر منګ تاسو ته ویلیو په سبق نمبر 6 کې چې پروت زیر څه ته ویلی شي. دا کومه نښه چې تاسو درکړې ده دې ته څه ویلی شي؟ پروت زیر ویلی شي. نو وس دا څه نوم دی؟ د دې نښې نوم سره دا کومه نښه چې تاسو درکړې ده. دا که مثال له دې حرف د پاسه وي یا د دې حرف د لاندې ده که نه، دا که د دې حرف د پاسه وي نو دې ته به موږ پروت زبر وایو. که دا د دې حرف د لاندې وي نو دې ته به څه وایو؟ پروت زیر صحیح شوه. نو تاسو ته وایي دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. نو اوس پروت زیر په کم ځای کې وي؟ پروت زیر سیټ ته وي د حرف، یا چپ سیټ ته وي، یا ښي سیټ ته وي، یا لاندې وي، یا باندې په کم ځای کې وي؟ نو د حرف د لاندې وي. پروت زیر همیشه د حرف د لاندې وي صحیح ده. او با زیر د دې جوړ دی او بی د دې روان دی. درې خبرې شوې. بیا په دې کې دوه خبرې ما تاسو ته کړې وي چې یو به چې دی پروت زبر او پروت زیر. نو څنګه چې موږ پروت زبر کې جټکنه ورکوله او راکاږل به نو دغه شان به دا پروت زیر او دې له به موږ جټکنه ورکو او راکاږو به نه. لکه جټکه به څنګه نه ورکو؟ لکه حمزه زیر ای صحیح شوه. ای صحیح ده. نو ای به نه وایو. یا حمزه زیر ای راکاږو به نه صحیح شوه. لکه با زیر بی دسی بم نه وایو، او با زیر بی دسی بم نه وایو صحیح ده. نو څنګه به وایو؟ حمزه زیر ای ای دسی به د اواز خویه پرېږدو صحیح ده. بلال رشید ریکویسټ واچوه بر راوخه جله صحیح ده. نو دا به څه کوو؟ دا به راکاږو نه ټیک ده. یو به یې راکاږو نه او بل به وله جټکنه ورکوو. لکه حمزه زیر ای به نه وایو او حمزه زیر ای ای به هم نه وایو صحیح ده. نو څنګه وایو؟ حمزه زیر ای ای، با زیر بی بی. نو دوه خبرې څنګه وي چې جټکه به نه ورکوو او راکاږو به نه. لکه با زیر بی با زیر بی صحیح ده. نو داسې به دواړه نه وایو. خویه به دا اواز به داسې په دې خوله کې خویه پرېږدو صحیح ده. داسې به وایې با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی صحیح ده. اوس منګه مخې ته چې کوم سبق دی دا به مخې ته سبق وایو صحیح شوه. دا زمونږ نوی سبق د دې نه شروع کېږي. نو تاسو ته ما دوه طریقې ښودلې دي. یوه طریقه چې کوم قاري صاحب په قاعده کې ښودلې ده چې موږ به څه کوو؟ موږ به د هغه طریقه باندې اساني نو په هغې طریقه باندې وایو. لکه طا زیر د دې جوړ دی او طی د دې روان دی. که داسې ته اساني نو داسې وایې صحیح ده. لکه ضا زیر د دې جوړ دی او ضی د دې روان دی، عین زیر د دې جوړ دی او عی د دې روان دی، خین زیر د دې جوړ دی او خی د دې روان دی، فا زیر د دې جوړ دی او فی د دې روان دی، قاف زیر د دې جوړ دی او قی د دې روان دی، کاف زیر د دې جوړ دی او کی د دې روان دی، لام زیر د دې جوړ دی او لی د دې روان دی، میم زیر د دې جوړ دی او می د دې روان دی، نون زیر د دې جوړ دی او نی د دې روان دی، واو زیر د دې جوړ دی او وی د دې روان دی، ها زیر د دې جوړ دی او هی د دې روان دی، حمزه زیر د دې جوړ دی او ای د دې روان دی، یا زیر د دې جوړ دی او ی د دې روان دی صحیح شوه.
دا د قاری صاحب د هغه مقایدې چا لیکلې په دې طریقه باندې څه شو دا سبق شو. صحیح شوه. موږ چې عام طور په کورونو کې یا په جوماتونو کې یا په مدرسو کې سبقونه ویلي دي یا وایو هغه په دې طریقه باندې وایو. میم زیر می. صحیح شوه. نو په آخر کې چې دا کم روان دی که نه دا به سره ضروري ځکه وایې چې دا تاسو ته بیا د دې اواز لکه مثال چې حرف ته ګورئ بیا د هغې مطابق ستا ذهن ته راځي. صحیح ده. نو میم زیر می می نه طا زیر طی طی ضا زیر ضی ضی عین زیر عی عی غین زیر غی غی فا زیر فی فی قاف زیر قی قی کاف زیر کی کی لام زیر لی لی میم زیر می می نون زیر نی نی واو زیر وی وی ها زیر هی هی حمزه زیر ای ای یا زیر ی ی. صحیح شوه. بیا ورپسې د مشکل حرفونه څوارلس دي. مشکل حرفونه څوارلس دي. مشکل په دې وجه مخکې سبق کې هم تاسو ته ما ویلي چې دا سری دا دواړه لکه مثال په یو بریکټ کې چې بند دي دا قریب المخرج دي. صحیح ده. نو څنګه به وایو تا زیر تی تی طا زیر طی طی تی طی. که دا ورسره وای نو څه مسله نشته او که نه وای ورسره نو څه مسله نشته دی. خو دا د دې لپاره وایم چې صرف تاسو ته دا اساني چې د تی او د طی په اواز کې به په روان کې به موږ څنګه فرق کوو. صحیح ده. تا زیر تی تی طا زیر طی طی تی طی ثا زیر ثی ثی سین زیر سی سی صاد زیر صی صی. نو ثا او سین او صاد دا جدا جدا دي. لکه مثال سین او صاد چې دی دا د یو مخرج نه ادا کېږي او ثا چې ده نو ثا نرمه ده. صحیح شوه. نو زمونږ خلک اکثر څه وایي سا زیر سی سین زیر سی صاد زیر سوی درې واړه حرفونه یو شانتي وایي. نه د ثا مخرج تاسو ته ما ښودلی چې د ژبې د سر او بره مخامخ ته دوو غاښونو د سرونو نه ادا کېږي او سین د ژبې د سر او لاندې باندې مخامخ ته دوو غاښونو شاګانو نه ادا کېږي. په دې کې به موږ چې دی صاد او سین او صاد زا سین کې چې دی موږ به څه کوو موږ به خوله بندو لکه ژبه به د سسي سره نه لګو او ژبه به بار ته نه راوباسو. او په ثا کې چې ده نو ثا به نرمه وایو. لکه مثال دا د پنسل لاس وکړه او دا زما ګوت چې دا غاښونو سرونه دي داسې یې په دې ځای باندې به د غاښونو دا سرونه کېږدو دې نه به ثا ادا کېږي. ثا 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 زیر ثی ثی سین زیر سی سی صاد زیر صی صی ذال زیر ذی. څنګه چې موږ ثا ویلې دغه شان به ذال وایو. ذال ها ذال چې دی په دې کې وګورئ په دې ذال کې په آخر کې لام دی. صحیح شوه. او دا به ژبې د سر او بره مخامخ دوو غاښونو د سرونو نه وایو. او په دې ذا کې صرف ذا الف زبر ذا دی. نو ذال په آخر کې به لام وایو. ذا ذا کې به لام نه وایو. صحیح شوه. نو دې ته به خیال کوو ذال او ذا به فرق کوو په دې دواړو کې. صحیح ده. ذال زیر ذی ذی ذا زیر زی زی. صحیح شوه. ضاد زیر ضی ضی ضا زیر ضی ضی. نو اوس د ضاد مخرج چې دی د ژبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه ادا کېږي او د ضا مخرج چې دی د ژبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو سرونو نه ادا کېږي. نو څنګه به وایو ضاد زیر ضی ضی ضا زیر ضی ضی. صحیح ده. حمزه زیر ای ای عین زیر عی عی ای عی. صحیح شوه. ها زیر هی هی حا زیر حی حی. صحیح شوه. نو ها او حا کې به موږ څه کوو فرق کوو. لکه مثال ها د مرۍ د اخر نه ادا کېږي چرګۍ ها چشمو والا ها څوک چشمو والا ها وي څوک چرګۍ ها وي. او حا چې ده نو حا د مرۍ د منځ نه ادا کېږي. ګورئ ها زیر هی هی حا زیر حی حی فا زیر فی فی. صحیح شوه. نو دې ځای پورې سبق پوره دی. که نور پسې وي ملګري کمنټس وکړه یا میک کولا کوي ووایه. قاری صاحب نو اجازه زه ځم لمونځ کوم ما تا ته نمبر درلېږلی دی واټساپ باندې. صحیح ده ټیک ده. ها
صحیح ده ټیک ده زما د الله پام السلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته ولی واحد ضروري دې پوری پوری دی اشرفه کار کوي نو صرف کمنټس وکړه یا میک کولا کو وایا چې سبق پس نور وایم یا نه وایم یا مون شروع ولا السلام علیکم قاری صاحب څنګه یې ښه قاری سلام ورحمت الله وبرکاته دغه ځکه پورې خیر دی جی لږ سیده چې په توجه سره بیا یادولی شو صحیح ده جی صحیح ده ته اوس رالی ګړومبی ورځ دی ده که نه مخکې نه راځي نه نه لومړۍ ورځ مې ده قاري صاحب ړومبی ورځ دی ده او جی ها نو دېس چل به وکړې په انبکس کې به خپل نمبر راولېږې که نه ښه جي ښه زه به تا له وټساپ په ګروپ کې واچوم او جی ها نو چې څومره سبقونه شوي دي شاته چې کوم سبقونه دي نو تا ته به د دې اندازه کېږي چې لکه مثال دا مخرجونه لکه مثال موږ دا مخرجونه ویلي هر یو حرف چې د کم کم ځای نه ادا کېږي صحیح ده او بیا جی ورپسې شاته چې کوم الف با تا دي چې دې ته نوم څه وایي دا څنګه به وایو څنګه به نه وایو ټول سبقونه هلته بیا په یوټیوب کې موجود دي نو چې موږ ته هم یا راځي سبق لا یا نه راځي مسله یې که نه نو ته به لینک په وټساپ کې نو ته به دا لینک وهې سبق به تا ته هلته میلاویږي بیا او جی انشاءالله انشاءالله صحیح ده صحیح ده انشاءالله اما دا ټایم هم راځو او ماسخوتن هم دا یو راځو ښه ماسخوتن قاري صاحب څه ټایم راځي ماسخوتن د منځه نه بعد ته به سعودي عرب کې او جی او